علیکم دوستانو. په دې کې شک نشته چې اخره زمانه ده او د فتنو دور دی. وخت په وخت داسې نوې فتنې سر اوچتوي چې خلک ځان سره ویریږي. یقین به راشي چې قیامت رانږدې دی. څو ورځې وړاندې چې د مسجد حرام کې داسې واقعه وشوه چې ټول خلک ډېر زیات غمجن کړي دي. سړي بې کنټروله ګاډی چې د مسجد حرام دروازې سره ټکر کړی دی. د الله پاک قدرت سره چې ګاډی ایسار شوی نه و، دی چې د کعبې میدان ته ور داخل شوی و. الله تعالی خپل فضل او کرم سره هر څه کنټرول کړ. شکه چې الله پاک بې حفاظت والا دی. د واقعې نه پاس ډېر خلکو ویل چې آخر دا څوک و چې داسې غلط کار یې کړی دی. سوشل میډیا باندې خلک مختلف نظرونه لیکل. ځینو خلکو په دا وینا وه چې دا غیر مسلمو خلکو داسې کار کړی دی. د مسلمانانو خلاف یو داسې کار جوړ کړی دی چې حمله پې کوي. ځینو خلکو ویل چې دا د شرابو په نشه کې دی، چې د شرابو په نشه کې ګاډی چلولو. مجرم د نیولو سره د سعودي عرب حکومت هېڅ هم نه دی ویلي. دومره معلومات شته چې دا یو عربي و، د بل ملک نه نه و راغلی، همدغه د سعودي اوسېدونکی و. د ډېرو رپورټونو په وینا دا وه چې دا شراب دی، بیا یې داسې بله نشه کړې وه. نشې په حالت کې ګاډی چلولو. یو دم تېنه ګاډی بې کنټروله شوی دی، غولی دی، چې بیا پولیسو نیولې، بیا یې عدالت ته وړاندې کړی دی او اوس په د قانون په مطابق باندې سزا ورکړل کېږي. دا واقعه د تېرو جمعې د خیالي په شپه باندې شوې ده. ډېر خلک یې خفه کړي دي. خلکو ویلي دي چې دې مجرم ته د غیر سخته سزا ورکړل شي، ځکه چې دا یو ډېر غلط حرکت دی. چې د حرم پولیسو دغه ګاډی د دغه ځای نه ایستلی دی او مجرم اوس حکومت سره دی چې د خپل جرم په مطابق به ورته سزا میلاویږي. هم ثابته شوې ده چې جرم کوونکی غیر ملکي کس نه و، کې یو عربي د دغه ځای اوسېدونکی و. نور تازه خبرونه ځان خبرولو دپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نښاني ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.